ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وكما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما كرام قدر عزت مند مسلمانان ورمو محرم الحرام مبارك من الشرودا نلسم محرم دي عاشوري ورزدا عزت مندو لدي عاشوري لدي محرم دلسم تاریخ سرا گن شمیر واقعات تعلق لري پای کې یو ډیر درناک او ډیر اهم واقعات کربلا چې د امت مسلمه ډیر غمجنه او ډیر اندوخناک واقعا مخه درغلي ده کوشش کوو چې مختصر انداز کې راي باندې رانا واشو چې موږ دا لمنګا خلق دا معاشري دا لمن امت دا لمنګا ځوانانو دا د دې واقعینا کم عبرت ملاويږي پدې کې لمن نسد قضا کېږي دغه مخه تراشي د باندې عمل کو عزت مندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نا فردی کول نه بس خلافت راشدہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کو بیاین بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کو بیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ټول سلور وانو خلافت نفس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی دي اغوی پیندے اشپنگ میاشتے لا خلافت سنبال کو ابیا بخپل مرزے باندې د حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ د پارا د خلافت نه دستبردار شو خپل بیعت دغوینو کو او یا خلافت هغوی ته حواله کو اذا من دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی
جلیل قدر صحابی دے او لمن دا امت چونکہ امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیبیان ټول امت مین دی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ لمن دا امت مور دا او دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غوی رور دے گویا دا سو آیا چې منگا ماما کی یعنی دا ټول امت یو بہترین نبی سرمایہ دا ابیا کاتب وحی دی نبی علیہ السلام وحی مبی لکلا نبی علیہ السلام مدڑی دعاگانی کردی دی دیر لئے صحابی دے نبی آغوی پا دور کے اسلام لئے خورم شو کافی فتوحات شو بہرحال دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت نبد دا وفات نباد لغوی زوی یزید پدغا تخبان کیناستو او دغا امارت خپل لاس کے واغستو چونکہ دا یزید کردار لغم عملات لغو عمل درست نو فسق و بجود کی مبتلاو نو دا دی وجنا دیر و اکابر صحابہ کرامو لغوی بیعت نکو اگرچہ لغا بعض علاقوں کے لغا چکم نگرد نوا کے علاقے بھی عراق جو یا گوبش و بعض علاقے اللہ خلق بیعت کو خود خلق طول خلق استرگی مدینہ منورے توی دغا وقت کی مدینہ منور کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابہ کرام باندې خلق استرگی بھی دی بس گئی کبھی بیعت کئی طول مدینہ خلق بیعت کئی اور کبھی بیعت نہ کئی نبیاں با خلق ہم بیعت نہ کئی لکہ من بمعاشرہ کے منگورو کم دے گی دکلی علاقے مشرانی یا خانانی یا مشران علماء کرامی آگے بچ حلق روانی دارنگے صحابہ کرام و داغدی دی صحابہ کرام بسید مدینی خلق اقتداوا نو دا یزید کوشش داو چی دا قدری وانا بل تحویل کی والی او زبردستی دیوان بیعتو کی چنانچہ دا مدینی منورے سکم گورنرو ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان دا لدی یزید دترز بیو دی گورنر دے حکم ورکو چی بہر حالت کی بھی خودغا دی وانا کسان اور خاص کر تقبہ کسان عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پابند کا دے خبر جوڑ کا دی مجبورہ کا چی دی ماں نے بیعت کی ازمہ بیعت تسلیم کی سنکی دی بیعت کی بیعتول خلق بیعت رازی دی بجنا بلازمان دی بیعت تا مجبورہ کے لہذا لشپی پٹین کی دا گورنر اولی گئو اولا گئی دو او خپل صدقیو مشر مروان اگے اولی گو لارسا او دا کسان رو غوڑا مسجد نبوی کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ناستو او دی پس استاد راقی ویتاسو گورنر سے غوڑی دی اخبروی بندو قتل چی دا ٹیم دا گورنر دا غستو خوانا دی سوا قیمہ خیدر اقل لازمان دا برحال مختصر دا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو تشریف بیوڑو خبر ترش بے بیا ولید ودا یو خط خو چې دا خط یزید را لګل دی پدې کې دا لیکل دي چې امیر معاویه وفات شو اول خبر مې دا دا هغه انا لله و انا الیه راجعون او دې دې هغه اظهار وکړو او دې مې دا لیکل دا چې دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن زبیر زمانه پر بیعت واخلا چې زما خلافت تسلیم کی اول نه خبره هو سره ومن الله دیر غمجن شو خود دیم خبر مانا کی وسرا اور نمن اللہ ویدی بات ایک بذر خیر غور فکر رکم بہرحال لقد شروع بدل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپت ولگی دا چپل اشارہ نشا اگر خپل فیملی سرا خپل بال بچ سرا خپل اهل عیال سرا د شپې شپې مدینه منورې نه اوت او مکه مکرمه ته هجرت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتو لگی دا تغیم ہجرت کو مدینہ منورے نا شپی پی اوتلو او مکی مکرمہ تا تشریف بیوڑو نکا مکہ مکرمہ مدینہ منورے نا لری دا دیر پارا چی لدی فتنے نا حفاظت سی بہرحال یزید تپتو لگی دا شدا زمان دا گوارن دا ناکامی دا وجنا یا د سستی د وجنا یا د سهولت او نرمۍ د وجنا لا کسان زمان د لاس اوتل
هغه حکم ورکو بل یو کس هغه د مدینه منورې گورنر جوړ کو والی جوړ کو حاکم جوړ کو او دا مخکنی گورنر مخکنی حاکم معطل کو بیت ما ډیوټی نه ادا کې ادم کس چې مقرر شو هغه لګیدو هغه ته کوشش کو چې څنګه به موږ دې دوه افراد ته رسیږو لہذا کوشش کو تفتیش کو پته لګیدو دا چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ یو ورور دی هغه سره د عبد الله ابن زبیر اختلافات دي او د غرور یې په دې فوج کې موجود دي لہذا هغه په ذریعہ به موږ د عبد الله ابن زبیر ته ځان رسو هغه څه وکړه هغه ورور ولا راغستو ویدا سګارو چې دوه لخر والا اولاد سمګه باندې حمله وکړه بیت الله مسجد حرام پدا کې عبد الله بن زبیر فنا غسترا هغه ست جوړ شه چنانچه دغه ورور عتبہ ابن زبیر دادانم دی اولګي د ځان سره دوه لخر واغستو لاړو مکی مکرمه حرم مکی ته چې اورسید د مکی د حرم نه بهر پړاو وګړو دمه وکړه سټه وکړه خیمه وغړولې او یو خط ولیکو د عبد الله بن زبیر باندې چې دا یو سدن حرم دا او دغه آیا حق کیږي وو چې حرم کې قتل قتال کول نه غواړم خو خپل خیر دې بدې کېږي چې موږ ځان حواله کا چې زدي یزید تا یا گورنر ته پیش کم زمون له عبد الله بن زبیر رضی الله عنه خپل ملګری وسره هغه ایران له دې سره مقابله وکړه جنگ یو کو مقابله کې داخل غاره وکړل دوی سوډه بول سو زخمیان او سو مړي بهر حال دي او تخدید او دغه خبره لګي ختم شوه په دې دوران کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سلام میاشتي پیغام میاشتي په دې مکه مکرمه کې ایثار دي او دا کوفی نه خاتون شروع شو چې موږ د یزید نه تنګ یو یزید ظالم دی یزید فاسق دی فاجر دی موږ د بیعت نه کو لہذا موږ خاندان نبوت دسترګی دي حسین رضی الله تعالی عنہ دسترګی دي تاسو مهرباني وکړئ تاسو مکی مکرمه نه یا د مدینه منوره نه راشه کوفی ته موږ تاسو لازم بیعت کول غواړو چې موږ بیعت کو تاسو سره او تاسو نگرانی کې موږ اسلامي حکومت قائم کوم نه ظالم نه خلاص یو خضراغه بل راغه بحثونه ستارت شو بیا خدونه صرف مدینه بلکې وفدونه شروع شو وفد براتو د کوفینا حضرت حسین رضی الله عنه کې ناستو وی سه براشه خلق تیار دي بیعت کول غواړي سره حسین رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چلار شي بیا چې بصیرت لرو په لرلا علمیت لرو فیدا نو د خپل لور نولان دي خپل معتمد خپل درزوی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ له خط ورکو هغه اولی کوي تلل سره خط کې ویل کړه سلام د دعا نه پس حمد و ثنا نه پس زما د درزوی زما معتمد زما بلباز دې ګر پی ای زما سیکریټری ما درولېګو او ددو دی به حالات تګوري حالات نزاکت دی به حالات جایزه اخلي قدم ما ته اطمینان راکو چې تاسو راشه زبردر شمه هغه ټیم په بازار د درحه انتظار کو زمن دو حالت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ کو فی اور رسید حلق استقبال کو او پړمبو د درې ورځې کې اتل زر خلکو بیعت کو د حسین رضی الله تعالی عنہ د پاره چې موږ داغه پلاستا پلاس بیعت کو داغه لپاره اجر شه موږ امیر دی یعنی الیکشن وشو چې موږ داغه امیر دی او د راشي اتل ذ خلق بیعت کو حضرت مسلم بن عقیل رضی الله عنه او کده جهالت سازگار دي فضا جوړ لدا او دا خل ازید ترزوی ما او تل زر خلق بیعت کو کبه خپل راغه ټول عراق ټول کوفه ټول خلق به بیعت کی نو خط ویلی کو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې چې تاسو تشریف راوړی او دون ماحول جوړ چې زما پر اسبن خلق بیعت کو چې تاسو راشي بیا به خلق ماحول ډیر زیات جوړ شي خلق بیعت کی او ماحول سره باندې ان شاء الله خلافت قائم شي دا خبره لګي فکوفه کې مسلم بن عقیل خورقلا
دل لګي دی یزید ظالم بدام پته لګی دا چې خبره خپل خلاړه د کوفی څنګه گورنر دی نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ هغه بدی کې د مرسته کړل لہذا بل یو ظالم عبد الله بن زیاد ظالم هغه مقرر کو او دا گورنر معطل کو وتم خند تم کوټه ځه لہذا بس بدن نه بس عبد الله بن زیاد په سلی کې دا گورنر دی هغه ته وی چې فورا ستا اول کار بدای چې دو مست بن عقید گرفتار کا یو یہ قتل کا دعا یہ بدر کا ختم کړي نه واسه بہرحال خبر سخت شوی او دی ابن زیاد ظالم داسې سخته نگرانی شروع کړه چې بلار کوسو کې خپل فوجان خواله کړل پولیس والے خواله کړل چې دا کور څنګه وی ګړ تلاشي لینا ته هر یو کور تلاشي خپل ګور چې دل لګي هو من عقیل نشته چنانچہ کم کور کې فنا غسته وا هغه کور نه ګرتنګ شوا بل کور کې فنا واسطه عین وو ته بل کور کې فنا واسطه اخر دا چې دا کور مالک خپل بیا هغه الګي هغه یو غړلا او وراشه استاسو مندوبه شخصیت موږ سره موجود دی او دا څنګه گرفتار کې بیا دی عبد الله بن زیاد او یا کسا تور والا مسلح د اولی غلا ولاج مسلمین عقید گرفتار کیا راواله عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وینا چکم بدن سرا کم خاندان سرا تعلق لري او کم دا نسب مبارک کم خاندان سره تعلق لري ځان بہادری آی کی شجاعتی آی کی سخاوتی آی کی ډیر ناشنا کرشمی وی دی مسلمین عقید رضی الله تعالی عنہ تنها باندې اولیاء او تن سره مقابله وکړه او یا تنا مسلح تور والا ایسره پزان له مقابله وکړه او ډیر سخت جنگ وسره وکړو او دې پورې چې هغه په دې باندې مجبور کړل چې دی هغه قابو کرانه ولي اخر دا چې دای کم د اویا او تنو پوجان او کم مشرو هغه وتا وی تعالی موږ امن درکو بس راځه تر او ډالو ورځوا او تسلیم شه امن بدل لرګو او استاد تر ځامن دي دا د سجن مکوا تا ته هیڅ نه وایو مسلمین عقیل رضی الله تعالی عنہ زخمی یا دیوان درنه لګولې وا او بس دا سيناستو دې ټیک دا بیا دیرال ربینی وو او وسنګه پسولې باندې کینو لمبه تنا وسله واغستا تورې ته واغستا هغه आवाज کو هاي ویدا اولنې تاسو قداري ما سره کړلا چې دا سمالا امن هم راغو مانه مسلم واغستا بہرحال روانه کو مسلمین عقیل رضی الله تعالی عنہ بجلاشو وی جلل دغه چې بسالار ورته وی جاړمو ما دل امن درکړې او تاسو څومره نشان نشي رسوله ته ولې جاړې مسلمین عقیل رضی الله تعالی عنہ فرمایي جاړم پدې نه چې ما به شهید کی ما مړ کی جانم بدی چې ما خپل لاس باندې خط لګلې حسین رضی الله تعالی عنہ د خط بل رسیدلی چې تراشه ابا ګوبه کې حالات سازگار دي خلک ستا انتظار کوي تبانه بیعت کوي پدې جانم ما چې خط بال تورسی او حسین اغراشی او زمانہ کم انجام دی داس انجام به دغم جوړ شي وته ما سي مهرباني وکا چې زما یو پیغام زما یو وصیت دا امنا او یو استاد ولېګا قاصد ولېګا شغه دا خبر ہوگی چې دا مسلمان اخیر دې بد حال له او مهرباني وکړه خپل اراده معطله کا خپل خبره خط واپس خپل قابل بوزه مکوفی ته ګوران شي بهرحال هغه بیا د خپل وعده مطابق اکس لګو څنګه وعده کړو وسره او کسه لګو اکس راغ امام حسین رضی الله عنه ته وی چې مسلمان عقیل گرفتار شو او هغه در لګلې ما چې تاسو خپل اراده واپس کې کوفی ته مرادي هو حسین رضی الله تعالی عنہ د استقامت غرو اوی کې دي نشي من بخا خازو بهرحال دل لګي حضرت مسلمین عقیل رضی الله تعالی عنہ چې کله بوته عبد الله بن زیاد ته مخامخ ورته وی دل ما پناه ورکړل دا وی پناه ورکول له اختیار نه دی ته ما پناه لګلې ما د دې سړیو سره ولا بیا قتل کا هیڅ اختیار نشته بهرحال تفصیل ریزان دی او دا واقعا تفصیل دونه بیانوم حسین رضی الله تعالی عنہ خپل
ملګرو سره هغه کوفی ته رانږدې شو. په دې راتلو کې ورته خپل ټول ملګرو چې کوفی ته مزه کوفی خلکو ستا پلان سره جفا کړی دا ستا پلان سره وفاداري نه کړې هغه دار دې ګورې مزه خپل رو ورته ووی خپل ملګرو ورته ووی عبد الله بن عمر ورته ووی عبد الله بن عباس ورته ووی نور صحابه کرام ورته ووی چې ګورې کوفی ته مزه بهر حال اوی خپل اراده کله غوا ارال بیا وته دام پته ولګی دا چې مسلم بن عقیل شهید کو حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې اوس بار حالت بدمنګه لازمن زو بل بګی دا اهل بیت دي خپل کور خلک به موجود دي ورانګان به موجود دي بګی خوران به موجود دي دا اوین دا خواهش چې مخامخ دغه دغه لغه انتقام مخامخ اخلو بار حاضر مندو تفصیل واقعا هو حاصل خبرداري چې هذا حسین رضی الله تعالی عنہ کو فی تر رسید مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ډېر به درد سره شهید کو د بلډینګ بادشاہ د بلډینګ نه خطر راغورځو شهید کو او هذا حسین رضی الله تعالی عنہ پسې دا عبد الله بن زیاد خپل فوج رولېګو 2000 کسان او د وی چې لار کې ورته نه چې څنګه دی راشي بس ویني سه ماته پیش کې هغه په ضرور رسید حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره بل کې ملاقات کیږي او بیا خبرې کیږي خبر دوران کې خبرې زیات شوې د متقین مونږ راځي مسجد تاسوس کوي متقین مونږ ټیم راغی مونږ په دوران کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حقيقي جماعت کوي جمع ورغی او دغه دا ابن زیاد او د یزید لخر دغه ټول پرستک کې بسودري کې بس مونږ زم کوي او بیا عین بس بیا خبرې کیږي خبرې شروع دي تفصیلی خبرې کیږي چې سبق او راځي مرازه بیر مزګر متم برابر شو مزګر مس کې بیا حسین رضی الله تعالی عنہ جماعت ورکو جمع وکړه اټول بصیر سود لخر غون ولاړو مونږ دمو بهر حال مونږ دمو خو څنګه یې مشن داو چې مونږ به مخه دی یا نسو ملکوی نه او بیا با د خپل امیر دا اډر انتظار کوي او امیر اډر دا چې دین په یو حالت کې ځان لاند شي بیا حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو خامخا موږ سره فساد ته اراده لا تاسو کې چې موږ لا دې خبره کې یو اختیار کې یا الله راکې چې واپس لاړ شو خپل مدینه ته کو پیته نزو یا دا چې خپل ما بار راس ملو کې سره خبرې کوم سره یا درې مدا چې اسلامي ار یو ملک سی وی آی د موږ لار خالی کې موږ اخوالار سو بل ملک ته وړو او په یو حالت کې موږ دې ته تیار نه یو بیا ولا بل اخر ولې بیا بل هولند دا چې بس په قابلیت لا کربلا مقام ته ورسیدا کربلا مقام ته ورسیدا په دا دوران کې دا عبد الله بن زیاد د طرفه مختلف قسمه اړهونه راځي اور ورغه شمر ظالم یو بل اورډر راوړو ویلار سي او د دوی سره خبرې مګوي بس د یو خبره ده یادا چې زما خواله راشه پخپل او یادا چې تسلیم غدا خبره چې یزید زمنګا امیر دی او زمنګا خلیفہ دی خلیفہ المسلمین دی او دین خبره جنگ دی دانو دا هغه تیار نه خلافت او امارت منو لکه دا فاسقه فاجر دی سرکش دی دشمن دی ظالم دی او نه عبد الله زیاد نه ته او بس بیا د خبر د جنگ با عزتمندو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دتن ټکړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شیخ رسول الله فرمای وی سیدا شباب اهل جنت چې د جنت د سردارانو جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي حسین چې نبی علیه السلام مبارک خپل شونډې خپل کړی او مخ مبارک ول خپل کړی او خپل لوګو باندې مې کینولې و تر نبی علیه السلام خطبه ویلا حسن او حسین موشمان وځه منډه والے او را پرې وتلو پاتې دلبا نبی علیه السلام خطبه پرې خودا راکوس خپل ورغه هغه باندې کې ونیول او هغه باندې کېناسه بیا فرمایي انما اموالکم اولادکم فتنه بشک د الله رشتیا بنا دا چې اعمال اولاد ازمایش امتحان دي نو دا چې خوب بچي هغه په دغه میدان باندې ببین باندې لمبيږي بیا دا چې اخر دا چې جنگ شروع شو
او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په سر د خپل ټول 72 ملګرو صحابه کرام سره دغه میدان کربلا کې شهید شو او دغه شهادت پدې باندې صدون غټه خبر نه را نبی علیه السلام مبارک نه نواله حضرت عثمان چې شوی دي حضرت عمر چې شوی دي او دا چې غون تاریخ ډک دي خدای ظالم دا پښتانه وی وی د مر نه بنو غټ سي دي ظالم ابن زیاد ظالم د مر نجات دا وکړه چې اورډر دا ورکو وی لاشونه د سونو د خپلان د وګړدوي اسونه به وګړدوي او دین نمبر سټونه پرې کې ماته پیس کې نو دې ظالمانو په اول دا ورته وی درې د دین مخ کې به وبند کې نو درې ورځې مخ کې د نن لسم تاریخ نوړان دې په درې ورځې وبند شوي او وبند شوي تاسو څنګه وبندل سوچي کې کنه چې انسان سره خزوي بچي وي مشماني او دا ګرمي به هغه مچ نن لا او نن د محرم لسم تاریخ د جمعې ورځ هغه وا جمعې ورځ او دا باندې سړی وبند کې یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې مسلسل به وبند شوي بیا دي شل یادش کسان اوبول اولګل دریا فرات ته دریاب هغه دریاب چې هغه لوی سیند سمندر بیږي او هغه نو بلوري هغه دم پرې نه خودل په دغه تن حالت کې پیجنګ مسلط کو بیا هغه شهیدان غړل او شهیدان څنګه غړل چې بندا دغه تاریخ ګورو نستان څخه نوح کې روان شي حسین رضی الله تعالی عنہ باندې چې اوس نه کې څنګه بیا عمل وکړو بیا یو په مخه عمل وکړه په تور باندې هغه له سر او زخمی کوله بیا په دغه دوران کې هغه خپل یو ځای ورکوټي ځای چې هغه وراره هغه یې ورکوټي هغه کې راوست به هغه کې سره کېنو او بیا دغه دوران کې وینا الله هغه یو ورکوټي ماشين چې ما کې ناس هغه باندې یو ظالم د هغه گزارو به هغه کې ورکوټي ماشين د لږ عمر ماشوم به کې کوم دی هغه نه روح لاړ هغه شي سو بیا دغه دوران کې هغه بیا پاسې دو او تند اغستو لاړ دوبو او بیا نه راغستي دغه دوران کې بل ظالم په گزارو کو دغه شي په خله باندې ولګیدا بیا د خله باندې نماز شوي خو بیا هار نه دی منلې تنها باندې شو او بیا د دوران کې بیا خپل دورا خپل اسبانه هغه منډوي خپل مقابله کوي چې یو طرف ته مخ کې نو لګړي بيزو غونته کافرانو منډه کې بل طرف ته مخ کې لګړي بيزو غونته کافرانو منډه کې نبی عليه السلام مبارک وزیر دغه دا اهل بیت او استوري پاتې د اخر کې بهرحال اخر دا شاوی په شمر اعلان وکړ ټول پیوزه حمله وکړ ټول پیوزه حمله وکړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کو بیا دا غسر پرې کو بیا هغه د ملعون ظالم دا د اډر مطابق بټولو سیدان باندې بس اسنه وګرځول نابو د خپل لاندې هغه ته کوم نه فهمال ولل عزتمندو د حسین رضی الله تعالی عنہ دا تفصیلی واقعا ډیر او دم دا ډیر تفصیل هم کې ډیر بګنه بیانوم نشم دماغ کې خدای ټول حاصل سره باندې دا وکړو آیا ریاست د بارا کرسی د بارا سیاست د بارا نامونو د بارا او حدیر د بارا نه کله ورته ویلې وی سټیک د مذاکرات به وکړو دای وسره منله یاره دا علاقه زما د استاد وسره منله ارسی وسره منل ک یزید ته لګوغه کته کړي وا سیر برټینګ دا مذاکرات به وکړو سیدا نو هغه ول ارس ورکول دې مرتبه له شویچرا مدینه ستا حکومت کې شوا او د دې علاقه زما حکومت کې شوی دې مسره کول شوا ودا خبره نه منم دې مسره کول شوا دې سه مسره کول شو هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مقصد خلافت یا بادشاہی نو امارت نو چې زری امیر شمزری وزیر اعظم او سره رجل شماده ار رسولما هغه مطلب دا او چې دا ظالم او دا جابر دی اځي خلکو باندې ظلم کوي چې دې ظلم نه منشي او زه خپل نگاه نبی علیه السلام والا خلافت هغه سچ سی نظام ادمه کې قائم کوم دغه لپاره غوی د قرباني وکړه نو موږ د دې کتاب رد خو چې تاسو په حق د پاره او دا اسلام د کوم نه کې موږ د حکم راغی نو ته بیا د حق د پاره आवाज وچته ته د حق مرسته کې ته د باطل مخ کې لګلا
غرغون ته ولاړې او د یو قربانۍ به مخ ناړې دا موږ ته په دې واقعه کې عبرت ملو شو دا نه چې مثال ته باندې نن محرم ورځ نو زه تورې کپړې واغوندم او ځان ووهمه او یا ته ځان ووهې چې هاي هاي افسوس هاي هاي حسین هاي هاي غم کربلا او نن هغه شی و نن دا شی و او موږ هسې یو ورځ جوړي مانه وکړله خبره ختمه شوه نه موږ ته د میدان کربلا دغه درناکه واقعه دا موږ د عبرت راکوي چې ګوره دا سبا د خپل پیغمبر بدین بکلک ولاړ یې کده تنزی لاړ شي کده اولاد زی لاړ شي کده مال زی لاړ شي خو به حال بته د نبی صلی الله مبارک بدین باندې چا څنګه کمپرمایز نه کې چا سبا اسو سوته بازی نه کې شهر د خیر د کچھ لو د دې وجنه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپلو ملګرو سره 72 صحابه کرام سره قرباني وکړه چې امت دای په خپل وینو باندې د پاکیزه دین او شریعت دای محفوظ ساتو الله جل شانه دې موږ لا دای نشقدم مجد فقر نصیب کی اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الله گناہوں معاف کی اثرات معاف کی الله من راضی شي الله د کربلا د شهدا او فتفیل من گناہوں معاف کی داوی درجات الله تعالی بلند کړي الله نور هم بلند کی الحسین رضی الله تعالی عنہ داوی ملګری چې قربانی ورکړه کریم مولا الله دا ټول امت د بارا الله دا یولوی اعزاز وګرځولې کی امت د هدایت ذریعہ وګرځولې کی کریم مولا داوی دا حشادت د برکت من ټول گناہوں معاف کی کریم الله من ټول گناہوں معاف کی من بیماران الله صحت یاب کی من د مول مغفرت نصیب کی من د مصابر حال باندې رحم کرم کی مزدوروں کی جوړه کې برکتونه واچولې کی کریم الله هم بچینه کان صالحان کی من د لوی بر د مشران برکتونه نصیب کی الله جمله کې برکتونه واچولې کی الله کوم دې کې مسلمانان پریشان حالي پریشانی ولا ختم کی کریم الله کوم دې مسلمانان لو کفار او قیدبن کی الله دې اخلاص کی کم دې مسلمانان مظلومان دی الله دې مددگار شي کم دې يهود نصارا ظالمان ظلم کوي الله خپل قهر باندې الله نے استنابود کی مسلمانان دې الله پاک خلاص کی وصلی الله تعالی علی خیر محمد و آله وسلم سنت کریں